الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. زماد اسلام خوگو مسلمانانو سامعین حضراتو مبارکی ورځې شپې شروع دي د شعبان او بیا مبارکه ورځ د جمعې الله جل جلاله اما نواله د خپل بندگانو د بخنې د پاره بهانې لټي چې الله په کوم خبره د خپل بندگانو مغفرت او بخنه وکي. زما محترمو په دې ورځو شپو کې دعاګانې قبليږي د الله ذات خصوصي خپل بندگانو طرف ته متوجه کیږي او د خلقو نیک اعمال د الله په حضور کې پیش کیږي. بیګا شپه د شب قدر مبارک شپه تیر شوې ده. یقینا په دې شپه کې به خلکو درود شریف اهتمام کړی، د استغفار اهتمام به کړی، نوافل د قرآن مجید تلاوت په کثرت سره شوی. الله دې دا ټول عبادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور فرمایي. او په بیګا شپه کې د چا عمر به زیات شوی، د چا عمر به کم شوی، د چا متعلق به یو فیصله شوی، د چا متعلق به بل فیصله شوی. خو څوک د خپل ځان نه خبر نه دی چې را روانه زمانه کې به ما سره سکیږي، څومره وخت به زه ژوندیم، څومره رزق زما دنیا کې باقی دی. د یو ټماټر ګارنټي شته لیکن د انسان ګارنټي نشته. نو بیا دی انسان له هر ټیم رډي او زما محترم هر ټیم ځان سنبالول پکار دی چې دا انسان هر ټیم تیار وي مرګ لپاره. دا د حقیقت نه ډکه خبره ده. یو انسان د دې خبرې نه انکار نشي کولی چې مرګ به نه راځي. په پوره دنیا کې څومره مذاهب دي، څومره خلق دي، څومره عقایدو والا دي، ټول دا خبره تسلیموي چې او مرګ به راځي. لیکن اختلاف دوباره ژوندي کېدو کې دی چې خوا مړ شو، جاز کرش شو، ریزه ریزه شو، انسان ختم شو، خاوري شو، اوس وځېدو، دا بلا بیا څنګه را ژوندی کېږي. زما محترمو په اول ځل باندې یو څیز ایجادول دا مشکل کار دی. دوباره هغه شی جوړول، ایجادول، را پیدا کول، پاغي کې سا چول دا مشکل کار نه دی. نو په اول ځل الله رب العزت مونږ او تاسو له وجود راکو، الله مونږ او تاسو پیدا کړو، نو دوباره دغه الله مونږ او تاسو نشي را پیدا کولای.
منګ او تاسو نشي را ژوندي کولای، منګ او تاسو نشي را روغولای. نو زما محترمو، نن الله خپل بندگانو ته ډیل ورکړی دی او الله د عرش نه د فرش تماشه کوي. د ځمکې په سر باندې څه خلق الله راضي کوي او څه خلق الله ناراضه کوي. څه خلق د الله په احکاماتو باندې زندگی تیری او څه خلق په خواهشاتو باندې زندگی تیری. لیکن دغه خایس چې کم خایس د الله په نافرمانی کې کم خایس استعمالیږي، په کم خایس باندې د الله نافرمانی کیږي، دغه خایس ختمېدو والا دی. دا کم ځواني، دا کم طاقت انسان د الله په نافرمانی کې لګی دی خرچ کوي، لیکن دغه ځواني هم ختمېدو والا ده او دغه ځواني دا به دوباره بیا ناراضي. دې ځواني پسې وروسته بوډاپه ده. خنن ته خوشحالی او په خپله خوشحالۍ کې الله خفه کې، الله ناراضه کې، د الله نافرمانی کې. نو دغه خوشحالي دا هم همیشه خوشحالي نه ده، دې پسې وروسته خفګان دی، غمونه دي، تکلیفونه دي. نو دی وجه نه انسان به بریک نیسی چې په ما باندې الله خوشحالي راوستا، نو چې زمانه په دې خوشحالۍ کې داسې څه حرکت ونشي چې په هغې سره الله خفه شي. او کله چې الله خفه شي بیا زما محترم برنا غلطی فیصلې راځي، برنا حالات ټکیږي او بګړاویږي، بیا به ستا روان کاروبار به ودرېږي، بیا به ستا دا فرمانبرداره بچي نافرمانه شي، بیا به ستا دا فرمانبرداره حیاداره ښځه دا به بې حیا شي، نافرمانه به شي، بیا به ستا دا سکون نه ډک زړه دا به بېچینه بې سکونه شي. نو زما محترمو، زمونږ او ستاسو منډه دین طرف ته، جماعت طرف ته، قرآن طرف ته، مونځ طرف ته ډیره کمه ده. دنیا طرف ته منډه زمونږ او ستاسو زیاته ده. وی دنیا د پاره دومره منډه ووهه چې څومره به په دنیا کې پاتې کېږي، چې څومره ستا ژوند په دنیا کې دی دومره د دنیا د پاره هلې ځلې وکړه او ځان ستړی کا. لیکن بل طرف ته د آخرت زندگی ده، هغې ته سوچ وکړه چې ستا به آیا د آخرت زندگی ختمیږي، د آخرت عمر به ختمیږي، د آخرت تکالیف یا هغه خوشحالۍ به ختمیږي. اخو ابد الآباد زندگی ده، نه ختمیدون کی زندگی ده. زما محترمو، وی ورځ دې تیره په شومۍ کا شپه له خوا به، وی خدای به کله راځي کې خانه خرابه. نو مونږ ته خو مرګ را روان دی او زمونږ او ستاسو دا بینک بیلنس، دا کورونه، دا ښځه، دا بچي، دا دکانونه، دا گاڑی، دا کپڑے، دا هر څه به یو یادګار پاتې شي. وی دا د پلانکې خو دې وبخي، وی دا د هغې جامې دي، پلانکې دې خو دې وبخي او په دې کټ کې سملاستو، وی پلانکې دې خو دې وبخي دا د هغې موټر دی، پلانکې دې خو دې وبخي دا د هغې زامن دي. بس یو یادګار به پاتې شي. زما محترم، کله ناکله انسان د شپې اوده کېږي، لږ په دې بستره باندې کښېني، لږه محاسبه وکړي ځان سره چې یار زه دې دنیا ته الله څه دپاره رالیږلی یم. د هارون رشید باچا زوی دی او زما محترمو ادیره کې ناست دی، لاس کې ورسره یو داسې کاڼی دی، په هغه کاڼي باندې په دې خاورو کې لګیا دی اشعار لیکي. وایي د دنیا دا زندگی دا ختمېدو والا ده، د دنیا دا نعمتونه دا ختمېدو والا دي. زما محترمو، اوس د پیسو ګټلو نه الله موږ او تاسو نه منع کړي، د چکر وهلو نه الله نه منع کړي، د کورونو جوړولو نه الله نه منع کړي، په ښه خوراکونو باندې پیسې لګولو نه الله نه منع کړي، لیکن د دنیا د محبت نه الله موږ منع کړي و چې د دنیا د محبت دا زموږ او ستاسو زړونو ته
رانشي. ولی چې د دنیا دا محبت دا بیا انسان تباہی طرف ته بوزي، بربادی طرف ته بوزي، هلاکت طرف ته بوزي. تاسو به خبر شوي وئ چې په نوخار کې د یو سړي لور پیدا شوه او هغه بدبخته راغې هغه لور یې اوچته کړه او ژوندۍ خښه کړه. دا بدبخته به هم د چا زوی و که نه، دا چې موږ به دغه چغې وهلې چې خپلو بچو ته دین وښایې، د جماعت او مدرسې لار ورته وښایه، خپل بچي د نیکانو صالحانو بزرګانو علماو سره کېنوه، نو د دې خلکو اثر به بیا ستا په بچو کې کېږي. لیکن تا بچي ته نکه مکه نه کول، ستا هغه نرمي چې ماشومتوب کې به دې خپل بچي سره کوله، نن وګوره هغه بچي نه دې درنده جوړ شو لګیا دی، خپله ژوندۍ لور یې ښخه کړه. ژوندۍ لور چې کله په انسان محنت نه کوي که نه، او دا انسان په خپل ایمان محنت نه کوي، نو دا ایمان بیا دومره کمزوری شي، د انسان د زړه ته بیا زما محترمو داسې داسې خبرې راځي. هغه زمانې جاهلیت خبرې به موږ په منبر کولی چې هغه خلکو کې داسې تیری وي او داسې ظلمت او داسې جاهلیت و چې هغې به خپلې لوریانې ژوندۍ ښخولې. نو زموږ ذهن کې به یو خبره راتله چې دا به هم یو پلار به خپله لور ژوندۍ ښخوي. دا خبره زموږ ذهن نه اخسته، دا دی ودې کته. زما محترمو دې ته د دین لاره، د جماعت لار، د قرآن لار، د احادیثو لار، د علماو ناسته پاسته، د علماو نه لرېوالی، د تبلیغ والاو نه لرېوالی، د بزرګانو د دیندارو نه لرېوالی، نو هغه دې حد ته راورسولو چې هغه خپله ژوندۍ لور ښخه کړه. و بدبخته تا ته څه پته ده، تاله چې کوم رب رزق درکوي که نه، نو ستا ښځې له هم ورکوي، ستا بچو له هم ورکوي. نعوذ بالله موږ د ځان نه خدایان جوړ کړي دي چې یاره دا ټول کور دا بس په ما باندې چلیږي، خو چې زه یم زما دې ښځې ته به رزق میلاویږي، بچو ته کپړې به میلاویږي، او چې زه نه یم به دا به د لوږې د لاسه مړه شي. نه نه نه، داسې ډېر خلک لاړه، د داسې خلکو نه هدیره ډکه ده ښه، چې هغوی به ویلې چې زه نه یم زما د دې کور به څه کېږي، زما د دې ښځې بچو به څه کېږي. داسې خلکو نه هدیره ډکه ده، لیکن زندگی بیا هم خلک کوي. لیکن څوک هم د لوږې د لاسه مړه نه شو، څوک هم رسوا او شرمنده نه شو چې د دې خاوند مړ دی او دا ښځه شرمنده شوله او ذلیله شوه. نه نه نه، په نبي علیه الصلاة والسلام باندې دنیا ورانه نه شوه، په موته نه ورانېږي. بل بدبخته په ثوابۍ کې د ښځې سره څه خبرې اترې به وي، یا په ځمکه یا په کور باندې، او زما محترم او ظالم هغه درنده راغلی دی او خپل غالبا 3 زامن او یو لوري حلاله کړي دي، حلال کړي دي، او هغې نه بعد یې ځان هم شوټ کړی دی، ځان یې ویشتی دی. دغه خبره دې طرف ته ولې لاړه شي بیا چې کله زما محترمو انسان د الله یاد پریږدي، الله وایي بیا ورله زه زندګۍ تنګې کړم، بیا د مرګ نه بعد د آخرت زندگیم برباد شي، د دنیا زندگیم لاړه. اوس هغه ماشومان چې دې ظالم او دې درنده حلالول او ذبح کول او قتلولی، نو یار دغه ټیم کې د زړه درد نه کولو، دغه ماشومانو ته دې لاس وروړو، دغه ماشوم دغه چهره د ښکلولو ده، دا مرۍ د ښکلولو ده، دا زړه ته د رانږدې کولو دغه ګلان ماشومان، او په هغه مرۍ باندې چاړک ده، او بیا چاړه چلوه. مونږ خو چې څاروی حلالو په هغې هم زموږ زړه درد کوي. قسم د الله په ذات باندې په یو ځناور باندې ظلم کیږي، زموږ زړه جاړي. یو پیشو سره څوک ظلم کوي، یو سپي سره څوک ظلم کوي، او بیا انسان اشرف المخلوقات چې د دې په دې ډانچه باندې الله قسمونه کوي، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
نو چې کله ایمان باندې اجي سه من او تاسو مهنت نکو بیا زمن او تاسو د زړه دا یاد ساتي د تبخینا تک تور شي د ګناهونو د لاسا یو ټک په دې زړه باندې لګي دا زړه دومره تک تور شي بیا دا خبرې زمي عزتمند انسان ته هیڅ خبره نه ښکاري بیا د انسان نه داسې غټه کارګردګي وشي په شرمونو باندې وشرمي نو دا صحیح دا د دنیا محبت زهر زه کې دا خبره کوم آبادول بربادول دا د الله په لاس کې عزت ذلت کامیابی ناکامی دا د الله په لاس کې چاته وغواړي لوریانې ورکی چاته وغواړي زامن ورکی چاله دواړه ورکی چاله یوم ورنکی هغې نه څوک تپوس کولی شي زما محترمو چې کوم انسان د الله په ورکړې باندې راضي شي چې الله څومره روزي انسان ته ورکړې ده یا الله شکر دی یا الله شکر دی او چې کله نه صبر انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب دا امتحانګاه ده کله به وي کله به نه وي دا د دین معاملات دا بندگی وہ زندگی آمد برائے بندگی زندگی بھی بندگی شرمندگی زان لستا پکور کے فقر و فاقہ نہ دا جسے زان لستا پکور کی غریبی نہ دا اللہ خپل پیغمبران پا غربت کی پاتی کری دی خپل پیغمبران پا لوگو تندو کی نبی علیہ السلام چې بکلم د سفر نه واپسیو کا د غزوې نه د جهاد نه اول به د خپل نیاسبینی لور د فاطمی بی بی کور ته لاړو چې کله به د فاطمی بی بی کور ته لاړو نو زما محترمو یو ورځ نبی علیہ السلام د فاطمی بی بی کور ته راغې دروازې ووهله فاطمه بی بی دروازه کولاولو کې لږه لیټ شوه نبی علیہ السلام ورته وویل لور جانې دروازه دې ډېره لیټ کولا ونه کړه و یا رسول الله په بدن کې دومره طاقت نه و یا رسول الله په دې خېټه کې مې دومره څه نه و دومره وږي وما نهره یما په بدن کې هېڅ جست او طاقت نه و چې د هغې په طاقت زرا پاسېدلی وی او ما درته ورکولاو کړی وی یا رسول الله د دیوال په سهاره باندې داسې را روانه وما او تاسو ته مې ورکولاو کړو وی دا ماشومان دا حسنین ولی جاړي و یا رسول الله دی ماشومان هم سندی خوړل دي دا د دواړو جانو سردار د جناب محمد رسول الله د لور هغه نیازبینې لور په کور کې دا د لوږې حالات دی د چا د وجې نه الله دا دنیا پیدا کړې ده ورته وایي ای زما حبیبه ستا د پیدا کولو فیصله ما نه وه کړې ما به آدم علیه السلام نه ونیسه د دې امت اخري انسان به دنیا ته راځي دا به ما نه پیدا کړې خو ما چې ستا د پیدا کولو فیصله وکړه ما د دنیا پیدا کړه بیا جناب محمد رسول الله خپل لمنه مبارک اوچتئ وی فاطمه درې ورځې وشوې ستا بابا جان هم څه نه دي خوړلي د الله په ذات مې دې قسم وي نن موږ او تاسو به صرف چغې راخستې دي چې بس نشته او غرق شو رسوا شو شرمنده شو یا الله بس زه دې کتلم نه جي د دنیا دا زندگی امتحانګاه ده دلتا د الله دشمن خوشحالی د الله دوست دلتا به زما محترمو په قیدخانه کې یو قیدی خوشحالی که خفی اخفی د دې قیدی د مرضی مطابق کار نه کیږي سہولیات نه خوراک نه همدغه شان موږ مسلمانان به په دنیا کې پابند زندگی کو بیا ان شاء الله مرګ راتلل او لوی لوی خوشحالی شروع کېدل وی نه مانه تو مرګ کې دیک سوکې نه مني مړ دي شي وګوري چې قبر عذابونه شته او که نشته مړ دي شي ودي ګوري چې جنت او جهنم شته که نشته دا خو چې کله دا نقلي سترګې پټې شي د انسان د دې بدن نه روح وځي انسان وفات شي هغه ته بیا هغه ټول منظرونه مخې ته ښکاره شي چې هلکه دا خو رښتیا دا بیا چغه کی یا ایتها النفس المطمئنه یا لیتنی کنت ترابا فیقول یا لیتنی قدمت لحیاتی دا بیا چغه کی کاش ما په خپل ژوند کې د دې زندګۍ دپاره څه تیاری کړی ما په خپل ژوند کې داسې څه نیک اعمال مخکې رالیږلي وو بیا به وایي ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالح یا الله ما وکتل ما واورېدل دا خو هر څه رښتیا دي
چې کوم به علما په منبرونو ناستو او موږ ته به دغه چغې والي چې د قرآن تلاوت کوئ، من چاهي زندگی مه تېروئ، خپلې سترګې صحیح استعمال کوي، د خپلو غوږونو اورېدل صحیح کوي، د خپل د دماغونو سوچ صحیح کوي، ګټل حلال روزي هغې نه حرام بهر کوي، ظلم مه کوئ، بې انصافي مه کوئ، د والدینو نافرمانی مه کوئ. زما محترمو نو دغه ظالم او بدبخته پلار وی چې کله ایمان باندې محنت نه کېږه نه بې مار او لړم صفت پکې پیدا شي. مار او لړم بل ټک ورکوي لیکن مار او لړم ته څه میلاوي؟ هېڅ نه میلاوي. بس چې هغه زورېږي تکلیف کې بس دله خوند ورکوي. دغه صفات مسلمانانو کې شته که نشته؟ بل ټک ورکوي، د بل کور رانهی. بیا زما محترمو دی انسان کې د غوا میخي د دې زناورو صفتونه پیدا شي. بل له ډغره ورکوي خپله خېټه مړی، د خپلو بچو خېټه، د خپلې ښځې خېټه، خپل ځان جوړوي. دا موږ او تاسو کې شته؟ ایمان باندې محنت ختم، اوس د بل کور رانه خپل کور جوړو، د بل د خولې نوڼۍ را تختو، د خپلې ښځې او د بچو په خولو کې ورچو. دغه موږ کې راغه، دغه موږ کې راغه. دا موږ کې شته چې په یوه خور باندې زناور تړلی شوي، یو ترې نه رایله که حلالې که ټوټه ټوټې که، دا نور زناورو پسې مخ هم نه راړي. دا موږ کې شته. زما محترمو د دنیا دا زندگی دا امتحانگاه دا، چې کله وی خو یا الله شکر دی او چې کله نه صبر. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله پاک فرمائی صبر کوونکو ته به بې حسابه اجر ورکو، بې حساب. زما محترمو دعاګانې په کثرت سره شروع کړئ. مبارکې ورځې شپې دي، ورپسې د رمضان مبارکه میاشت نږدې را روانه. اوس هم دعا کوه، د دې هم پته نه لګي چې ستا په قسمت کې به دغه رمضان میاشت وي که نه به وي. د دې هم ګورې درته ویمه سکندونو خبرې، ټیک ټاک بالکل صحیح سالم، ښځو بچو سره گپ شپ، یارانو دوستانو سره گپ شپ، 15 منټه بعد انا لله و انا الیه راجعون. زما محترمو من چاہی زندگی دا بربادی دا، رب چاہی زندگی چې الله سوئی دا الله رسول سوئی. بیا زما محترمو وګورئ بیا به الله څه فرمایي؟ یا ایتها النفس المطمئنه، اے مطمئن نفسا فادخلی فی عبادی، زما په نیکو بندگانو کې داخل شه، شمار شه، وادخلی جنتی، او زما جنت ته داخل شه بے حساب بے کتاب. چلو ان قریب دغه اعلان کېدو والا دی، خو زما محترم اوس هم امتحان شروع دی. امتحان شروع دی. دو قسم خلق دی، څه الله خفه کوي او څه الله راضي کوي، څه د خواهشاتو زندگی او څوک د احکاماتو زندگی. دغه ورځې دپاره به موږ چغې وهلې، دغه ورځې دپاره. هغه ورځ یو ټیک ټاکره د دنیا پالورز، د دنیا ویډیوګانې، نن خو الله دې معافي وکړي زمونږ د آینده نسل کم طرف ته روان. یقین وکئ کله بو بو دا چلونه به شروع کړي، دا چلونه به کوي او دا پنسه به اوچته کړي. یا الله دا دې څه کوي؟ بالکل ذهن علی نه چې زمونږ د آینده نسل کم طرف ته روان. هغه ورځ د یو دستاربندۍ ویډیو مې کته پکې یو طالب دی پټکې موالی دی او دا چلونه کوي، دا چلونه کوي. خو د دې مشرانو اثر په دې کشرانو باندې کیږي که نه کیږي؟ زما کشر ما ته ګوري چې زما دا مشر څه کوي لګیا دی. زما محترمو درخواست کوم په صحیح نهج باندې راشي. نو هغه ټیک ټاکره ابلوز وفات شوه، آی ډي اوس هم چلیږي، هغه ګانې بجانې اوس هم چلیږي، هغه ډانسونه اوس هم چلیږي. نو تاسو ولې نه پوهیږئ چې ستا دا موبایل، دا ډیټا او دا ټیک ټاکونه دا هر څه په دنیا کې وي، دا نیټورک دی، دا سوشل میډیا ده، دا به تر قیامت تر ورځې پورې چلیږي چې تر کوم وخته پورې دنیا نه ورانه شوي. ستا دا ویډیوګانې چې څومره آینده نسل ګوري، څومره خلک ګوري، والله ستا عذاب به زیاتېږي. دا یاد ساته. اوس زمونږ ویډیوګانې په میډیا باندې شته او ستا ویډیوګانې هم شته. ته سوچ نه کې ستا لاش به پروت وي او ستا دا موبایل دا به یعنی د بل لاس ته ورشي او ستا ګیرلي ته به خلک ځي او ستا سرچ هغه چې تا څه سرچ کړي دي، تا سره ډاونلوډ کړي دي، تا څه کتلي دي،
استا د وفات نه بعد خلک وګوري ته دا غواړي چې هغې په دې خبر شي چې تاسو څه کتلي تاسو په دې ګرلۍ کې څه دي تاسو څه اپلوډ کړي دي تاسو څه سرچ کړي دي الله خو در باندې پرده چولې د خو تم په خپل ځان باندې پرده واچو دا ډیلیټ کا دا ویډیوګانې په خپل ژوند باندې ډیلیټ کا چې دا ژوند هېڅ پته نه لګي مولانا صاحب خو رښتیا وایي چې سبا به زه مړ یم او دغه د ټیک ټاک آی ډي دغه د فیسبوک آی ډي دا چې څومره بېدیني دي خوره کړې ده قسم د الله په ذات باندې د قیامت په ورځ د الله حبیب تا نه مخ وانړو تا خو زما امتیان ګمراه کړي داسې ده که نه ده تا خو زما امتیان ګمراه کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی الله عنه ته فرمایي اے علی ستا د وجې نه زما د یو امتی زندگی بچی جهنم نه بچی جنت لو والا جوړ شي اے علی ستا د مغفرت د پاره دا خبره کافی ده زما په دې خبرو پوي الحمدلله په هر ځای کې دغه جړه فریاد او دغه داستان بیانو چې دا به یو ورځ زمونږ استاسو دا ناستا پاستا تلل گاڑی پیسې بینک بیلنس کپړې کټو بستره دا به یادګار پاتې شي وایي الله دې هغه وبخي وایي دا د هغې جامې وي الله دې هغه وبخي دا د هغې چپړې دي دا الله دې هغه وبخي بس الله دې وبخي الله دې وبخي یقینو که څه لعنتي دنیا ده څه بې وفا دنیا ده څه مکاره دنیا ده پرون زما په کوواټ کې بیانو زما محترمو هغه ملګرو ما ته ویلي وایي مولوي صاحب زه په سعودي عرب کې ستا بیانونه اورم ماشاءالله زمونږ زندګي الله پاک ډېره وایي مې اوس څنګه راغلی وایي مشر رور مې تصویر دغه وکتلو داسې یو پرسنالټي داسې یو ښایست داسې یو چهره داسې یو هستي هغه وفات شوي د هغې جنازې له راغلی زما محترمو منګ او تا تاسو ته دا اخیری خبره کوم دا چې کم خلک منګ په خاورو کې ایښي دي او مړه شوي دي قبرونو کې دي که دا چرته واپس دنیا ته راله دا اخیری خبره کوم دا چې کم مړه شوي دي دا چې کم خلک مړه شوي دي وفات شوي دي دا کم نوجوانان کمې زنانا کم سپینګیري کم ماشومان دا وفات شوي دي او که نه دنیا سره د هغې کنټیک ختم دی دا واپس را ژوندي شي او دنیا ته راشي دی به مونځ کوي که نه به کوي بیا به مونځ کوي که نه به کوي وایي بیا به د قرآن تلاوت کوي که نه به کوي بیا به د خپل سترګې غلط استعمالوي که صحیح به استعمالوي بیا به خپل اورېدل غلط کوي که صحیح به کوي اوس موږ ژوندي موږ سره د دې خبرې فکر نشته نو زما محترم وایي سانس ہے چانس ہے سانس ختم چانس ختم عمل به کوو انشاءالله کوو به انشاءالله الله به راضي کوو انشاءالله نن ورځ کې به هم ډېرو ملګرو روجې نیولي الله دې ستاسو دا روجې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي بېګا شپه چې کوم دی د شب قدر شپه وه ډېرو ملګرو به نیک اعمال کړي درود شریف به ویلی استغفار به کړي نوافل به کړي د قرآن تلاوتونه دغه شیز ګورئ دې طرف ته زور زیات ورکړي ضروري نه ضروري کار پرېږدئ مونځ له ځان رسوه مونځ له ځان رسوه به دغه مختصر خپلې سترګې خپل غوږونه د دې اورېدل کتل ویل دا ټیک که د 5 وخته د مونځ اهتمام خدای دې کړي دا دنیا ورانیږي او که روغېږي خو چې د تکبیر اولا سره ټیمونه په دکان کې کوم ځای کې ستا کاروبار دی هلته کوم مسجد دی د هغې معلومات دلته جمع څه ټیم ده دلته جمع څه ټیم ده داسې خلک شته یو جومات کې چې جمع لاړه شي بل جومات ته په منډه منډه ځان ورسوي چې زه تکبیر اولا راونیسم او څوک چې 40 ورځې د تکبیر اولا سره مونځ وکړي ملا وایي الله اکبر دام وایي الله اکبر وایي د انسان ته 2 پروانې الله پاک ورکوي یو پروانه وایي د جهنم نه د بری کېدو ده چې دا به جهنمي نه مري بل به دا منافق نه مري دا 2 غټې غټې پروانې به الله پاک دی انسان ته ورکوي څوک چې او بله دا چې کوم انسان 5 وخته د مونځ اهتمام کوي 5 انعامه الله پاک 5 انعامه چې هغې کې اولنی انعام چې دا کم رزق پسې موږ ذلیل او رسوا او شرمنده او منډې ترلې پوره دنیا کې همدغه رزق الله وایي دا به ورته زه فراخه کړم رزق کریم به ورکم رزق به ورله فراخه کړم دویم دا به مري که نه به مري قبر عذاب به ترې نه لرې کړم نو مونځ کول پکار دي که نه بیا په پولیس سرات باندې تېرېدلی نو لاندې جهنم دی نو تاسو اورېدلي د تبلیغ والاونه چې د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دا رښتیا دي احادیثو کې د دې ذکر شته نو په دې به د الله هر بنده تېرېږي او لاندې جهنم دی وایي هلته به الله رسول دی پولیس سرات سره ولاړې داسې د الله د رسول هر امتي په دې پولیس سرات به تېرېږي حاجي صاحب
وای دا به داسې کېږي وای هلته به الله رسول خو ډېر غمخوار دی خپلو امتیانو سره خو ډېر محبت کوي وای الله رسول به هم داسې کېږي زما د امتي ونه غورځېږي لاندې دومره محبت دی خپلو امتیانو سره نو دا پولیسرات به د بجلۍ د پړق غونته کې الله تیر کړي پړس مخې سره وای هغه پولیسرات وای په هغې ته راتېر شوی داسې او زما محترم عملنامه وای دا به ورته الله په ښي لاس باندې ورکړي وای چاته چې په ګس لاس عملنامه ورکوي الله دې موږ ته نجات راکړي وای دا ګس لاس به له شا طرف نه په دې املا کې راوباسي په دې خېټه باندې شا طرف نه دا ګس لاس دلته به ورله عملنامه ورکړي چې دا والا تا ته خو ګپ شپ ښکارېدو دا والا وای دا به د ډېر غم د لاسه داخلي لاس نه دی انسان یار کاش داسې نه وی شوی داسې کوي که نه وای دا به د ډېر غم د لاسه داخلي لاس وخوري خبر به هم نشي د ډېر غم د لاس قسم د الله په ذات باندې وای نه مانې تو مر کې دیک نه منې مړ شه وګوره چې شته که نشته پوه شوې که او الله پاک فرمایي الله رسول فرمایي چې 15 وخته مونځ کوي بې حسابه بې کتابه په جنت کې داخلېږي عایشه بیبي فرمایي چا سره حساب کتاب شروع شو د ده بیړه غرقه شوه داسې ده که نه ده نو وایي بې حسابه بې کتابه که جنت ته تلل غواړې نو 15 وخته مونځ کوه کوو به انشاءالله حرامو نه به ځان منې کوو انشاءالله منې کوو به انشاءالله د والدینو خدمت به شروع کوو انشاءالله الله دې په دې ټولو خبرو د ډېر عمل کولو توفیق را نصیب کړي اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين سنتك يا الله